السلام علیکم. څلور پنځه ورځې خو ډیر زیات بد حالو د انټرنیټ خو دې نه مخکې یو دوه هفتې راسي وشو چې انټرنیټ ډیر تنګول کول خلکو ته مشکلات وو. حکومتي سطح باندې هغوی دا نه منله چې انټرنیټ کې څه فرق دی، خو پوهه خلکو ته پته وه چې فایروال لګي، یو پیره کوشش وکړو ناکامه شو، په دویمه پیره کوشش کو او هغې سره ټول ملک نظام ودرېدو. د فایروال لګولو فایدې نقصان خو یو طرف ته کا، خو آی ټي انډسټري د دې نه بوري طرح متاثره شوه او د مسلم لیگ نون سینیټر عفان الله چې دی هغه د سینیټ کمیټې کې د پی ټي ای خلک راغوښتي وو چې موږ ته بریفینګ وکړي چې دا تاسو څه مسله کړې. هغوی ورته ووایي چې موږ به په 2 هفتو کې ریپورټ ورکړو. بیا عفان الله ووایي چې په دې 4 ورځو کې $500 ملیون آی ټي انډسټري ته پاکستان ته نقصان وشو. بیا هغه په یو ټي وي شو کې ناسو او د آی ټي ماهران ورسره یو ماهر و، هغه وی چې $9 ملیون موږ ته روزانه نقصان وشو. بیا د آی ټي سټوډنټانو چې کم د دې فریلانسر نمایندګانو هغوی نه تپوسونه وکړو، نو هغوی چې کم اظهار وکړه ډېر تشویشناک دی. آی ټي انډسټري داسې یو انډسټري ده چې دې وخت کې ورسره 30 لاک فریلانسر وابسته دي او د هغې چل دی چې د ټولې دنیا نه تا ته آرډرز راځي، ته په کور کې ناسې په آی ټي په کمپیوټر د هغوی هغه پراجیکټ وکړي ورویلېږي ول هغوی ته له ډالر راولیږي. نو زمونږ تقریبا دا د $3 ارب انډسټري ده او د حکومت د نااهلۍ او د هغې د سهولتکارو د وجې پاکستان داسې حد ته لاړو چې آی ټي انډسټري کم هغه د فریلانسر تنظیم و فیور هغې په خپل پیج ولیکل چې پاکستانیانو له آرډر مه ورکوئ، هلته کې د انټرنیټ نیټورک نشته، بیا به ستاسو کارونه جابز مو په وخت نه ختمیږي. هغه ټول ډرونه انډیا ته، بنګلادیش ته، زموږ سراونډینګ ملکونو ته شفت شو. او ولې چې امریکې، لندن، یورپ ته هغه په هغې ملکونو کې ګران پریوزي او زموږ د ایشیا په ملکونو کې ورته ارزاني، نو هغوی ځکه دا جابز دلته کې ورکوي. د فریلانسر سره وابسته یو کس وی چې دا تعلقات په 3-4 کاله کې زموږ د دې تنظیمونو د دې کلاینټ سره جوړ شوي، دا 30 لاک خلک چې دي چې بهر د کمپنیانو سره د ادارو سره د دې فریلانسینګ د بزنس سره تعلقات جوړ شوي. او دې 4 ورځو موږ دومره وروسته کړو چې دا موږ په 4 کاله کې نشو بحالولی، ځکه وایي چې موږ به هلته نه آرډر راغی، موږ به وایو چې پاکستان کې انټرنیټ خراب دی. نو حکومت یو بېوقوفتوب دا وکړو چې په میډیا به چلیدل چې دلته کې هېڅ د حکومتي داسې څه اطلاع نشته چې انټرنیټ کمزوری دی. وایي هغوی به موږ ته د هغې ځای نه سکرین شاټ راولیږو چې تاسو خو وایئ چې انټرنیټ کار نه کوي او ستاسو حکومت دا چلی ډینای کوي، نه مني چې پاکستان کې انټرنیټ خراب دی. نو وایي که حکومت چرې دا چل کړی وي چې یو پراپر نوټیفیکیشن جاری کړی وي چې موږ په پاکستان کې په پی ټي ای یو سیستم لګی او 2 ورځې 3 ورځې به دا سیستم خرابي، نو هغه چې موږ خپل کلاینټ ته پیش کړی وي نو موږ به دروغجن نه وي او هغه کلاینټ به زموږ نه وي تللی. نو په هر طرف د نااهلۍ دومره یو بېوقوفتوب او نااهلۍ ملک ته دومره لوی نقصان ورسو چې دغه خلکو له خو ته روزګار نشي ورکولی، هغه ځان له په کور کې روزګار کتلی دی او هغه روزګار هم تا واغستو. نو دا د ډیر ظلم وکړو. نو مونږ یو طرف ته وایو چې فری انټرنیټ به ورکوو او آی ټي سیټي جوړوو، بل طرف ته شته انټرنیټ نه ورکوو، کم چې په لکونو خلک بې روزګاره کړه. د دې 30 لاک فریلانسر نه علاوه هر کاروبار په آنلاین دی، ډیر خلک د کورونو نه شیزونه جوړوي او هغه آنلاین خرڅوي، هغه ټول نظام ختم کړی. د ریسټورنټ ټول آرډرز په آنلاین دي، هغه ته آرډر بک کې تعالی کور ته راوړي. دا ټول سیستم یو د دې سره کاروبار تړلی د $3 ارب او دې وخت کې موږ ته د یو ډالر ضرورت دی او په کس موږ هغه خپل $3 ارب لته ورکوو او هغې دپاره هم پیسې خرڅ کوو، ځکه چې د فایروال لګولو دپاره وایي چې 30 نه 40 ارب روپۍ لګولي. نو داسې قوم به دې لیدلي چې خپل کاروبار تباه کولو دپاره هم 30-40 ارب روپۍ خرڅ کوي. بس بدقسمتۍ په یو داسې ملک کې په یو خوش قسمتی مو ده چې په ښکلي ملک کې پیدا یو او بدقسمتي مو ده چې نااهله حکمرانان دي او ادارې داسې دي چې هغوی د خپل ضد او انا کې د هر څه تباه کوي.
الله دې په پاکستان باندې رحم وکړي. ډېر ښکلی ملک دی. کو تاسو ته هم په انټرنیټ کې د رکاوټ په وجه څه کاروباري نقصان څه شوي نو هغه په کمنټ کې ولیکئ چې هغه حکومت ته وړاندې کړو او د دې مسلې څه یو ښه حل راوځي. اوس د هغه ملکونو کم چې هغه بهر نه دي هغوی اوس په شک کې مبتلا شو. یو فایر وایل خو دو لګو خو دې څه ګارنټي ده چې سبا بیا ته چینجز کې بیا به 3-4 ورځې بندي نو هغه کلاینټ هغه کاروباري طبقه بیا ستا خواله نه راځي. الله دې په موږ رحم وکړي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.